السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دواړه په خیره لستړي مشو. خوشاله اوسې او نن خو د आवाज دومره غلې راځي چې پریشا دی روجه ده. تاسو شه دته یا خوشاله اوسې ډیره مننه مازلی هر کله درته وایم. الله دې ډیر خوشاله کا ذکر نه کله وخت دغه څه غف لگاو ها. صحیح ده. څه د پوس کوي؟ دا پوس کوم کنه. جی جی سلمان شاه جی یا مولانا سینا باز مرګري اعتکاف کنه چې کنه او داغه چې کوم د امور او بشراشي د جماعت په دروازې لا او نو چې دا جایز کده نه چې د خپل بچي چې کوم دی هغه کوي کنه. صحیح ویل کې تاسو کوو صحیح ده. یاره دې سره اعتکاف ماتي یو کنه مګي چې دا جایز کنه چې صحیح ده. زه خوشاله اوسې ښه دعاګانې کوي. اسلام ډیر مننه. وعلیکم السلام. زه یو حدیث مبارک د دوی درې سوال په ضمن کې ذکر کوم دوی ته بر خپل مسلې جواب ملو شي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیه السلام اعتکاف ته ناسته د جمی موسمو او شپې اوږدې وې دغه ټیم کې چې د حضور علیه السلام له اوس نمونو کې زه خطا کېږم خو یو بیبي راغله او هغې حضور علیه السلام سره مسجد نبوي کې په حالت د اعتکاف کې ملاقات کو خبرې اترې وشوې. نو حضور علیه السلام چې کله دغه بیبي سره خبرې تر نه فارغ شو بیا دې له رخصت ورکو نو تر د جمعات د دروازې پورې جمعات حدود نو حضور علیه السلام دغه بیبي سره د دروازې پورې راغی او دا یو مسنون عمل چې تاسو ملما د کوسې د وره پورې زموږ پښتانو یو فن د مزاح پته ورموي چې بیا واپس رانه شي نو دی سره دروازې پورې ځي خو نه په دې الفاظو سړی ګناګاریږي ملما سره دروازې پورې تلل دا سنت طریقه را. نو حضور علیہ السلام خپل اهلیه خپل بیبي سره دروازې پورې د جمعات لاړ خو حالت اعتکاف او نکور پورې تل نه شو. اوس پلار چې یو قتل حضور علیہ السلام مخامخ ګوري او دوه صحابه کرام روان دي پلار تیریږي نغي خدا مقولی د چې حضور علیہ السلام له سوق زنانه راغله نو چونکه ستر او پرده و نغي خو لیدل نه چې دا سوق دي چې دا بیبي دا کدا پردې را خپل. نو حضور علیہ السلام دغه صحابه له आवाज ورکړي تاسو روګرځلې خواراشه نو ته فرمایل دا چې تاسو اولیدنو دا زما فلانه بیبي دا. نو دې کې اشاره دی طرف ته وا چې لکه اسنه د دوی د امتیانو د صحابه کرامو په حضور علیه السلام باندې غلط ګمان را نشي نور راتلو نه ګمان خو حضور علیه السلام د غوی د ایمان د حفاظت د پاره او وضاحت کوي دا زما بیبي او مال ملاقات لراغلی و نو یو خدا چې بدګماني نه پیدا کیږي نو تاسو مور تاسو خور تاسو کور والا اهلیه چې د هغه تاسو له اعتکاف ته جمعه ته ملاقات له درتلی شي خو په داسې ټیم کې چې جمعات کې نور سړی نه وي یا د نورو د گذر او امکان نه د چا دراتلو نه بالکل یا په جمعات کې اعتکاف والاوي خو هغه یو طرف ته یو تعالی خپل خور یا مور یا بیبي راغله ملاقات کې یا ضروری خبرې دي د سود زیان غره سره کوي نو بالکل جایز دي خو چې بدګمانه پکې عموم خیال ساتل شي چې کله بدګمانه چاته مقرر نشي نو دا سنت طریقه ده خو بهر حال د ضرورت په بنیاد زنانه خپل جمعات ته د خپل نارینه یعنی د مور د زوی د پاره خزه د خاوند د پاره خور ضرور د پاره ملاقات له بالکل لیشي خود بدګمانه د خبرو خیال بساتی. صحیح ده. جزاک الله. جز بل کال شامل او سوق دی او سوال غواړي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ریډیو بند کې کنه جی ښا الله تاسو ډیر خوشاله د اعتکاف مرحله خو بنن سر ته ورسی او اوس مخکې لکه زه چې دا ماشوم ما ته باندې قرآن شریف راواله نن درشتمه ده وشتمه ده نو ما ته وی سورۃ روم سورۃ عنکبوت او سورۃ لقمان دا سورۃونه وایا اوس په کې ډیر وخت تیر شو نو دا مطلب د اعتکاف نه پس تاسو دا مهربانو کې او مولوی صاحب ته خواست کې مونږ تاسو د الله سورۃ د دې له شپه او اشتمه د رښتمه یو اشتمه دا غیر دغه خو غیر نه واسي بل زمين لپاره تاسو الله پاک د رحمت پر اختیار ګرځولې زمين لپاره د مولوی صاحب یو بس ایرو کې لال دي شکر الحمدلله چې موږ مسلمانان په صحیح طریقه صحیح خبرې کوي الحمدلله الله پاک هم بس دې عزت من کا دواره رونه کامیاب شي امين. الله هم ډیر خوشاله کا خوشاله شي ډیر مننه عزت من شي جی. دی مورکه دا خبر وکړه چې د رښتا مشپه باندې سورۃ روم او فلانی سورۃ او فلانی سورۃ نو زمونږه مشرانو عالمانو په ارجمات کې په د رښتا مشپه باندې د درې سورۃ دی زنانه چې ذکر کړل دا به وي
نو دا زمونږ د امت د مشرانو عالمانو طریقه ده، په دین کې دا نشته. خو بیا هم زمونږ د امت چې کم مشران اولیاء دي هغوی داسې کړي دي، نو هغوی غلطه نه کوي. دې کې څه مصلحت دی، څه خیر او فایده به وي. وجه دا ده جي 15 شپې دي، 21مه، 30مه، 50مه، 29مه او 29مه، دا 15 شپې دي. په دې کې یوه شپه لیلة القدر او شب قدر دی، او په هغې کې چې چا عبادت 2 رکعاته مو کړل، یا د قرآن یو آیت تلاوت یې وکړو، یا یو ځل درود شریفي ووې، نو دغه انسان ته د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل ثواب ملو شو. نو دا 30مه شپه باندې که دغه صورتونه ویل کېدل، نو ممکنه کېدی شي دا شپه شب قدر وي، نو په دې کې ډېر لوی ثواب به وشي. داسې هره ناتکې شپه وي ختیرول، دا باعث اجر او ثواب وي، نو دا پکار ده. دویمه کومه خبره وکړه ستاسو فکر د دواګانو ته ما ذهن لاړ، او چې زه په خپله باندې خبره الله دې وکړي. بهرحال دوباره که دوی بیا کال وکړو نو ډېره مننه بھائی. السلام علیکم. خوشحاله اوسې وروره. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ بلا خبره کوم باړې نه. ښه، څه تپوس کوئ؟ تپوس مې ستا نه دا دی چې موږ په تراو کې ختم شروع کړی دی که نه، او اتو کالو ماشوم راله مخکې شوی، دې پسې لمونځ کېږي که نه به کېږي؟ تراو کې هم ختم وي شروع کړی، د اتو کالو ماشوم ختم کوي راکوي، نو کېږي که نه کېږي؟ ریډیو وورې ښه جي. ٹھیک شو، ډېره دا اتو کالو ماشوم چې دی نو د پسې تراویح ختم مه کوئ، د پسې د تراویح ختم نه کېږي. حافظ قرآن دی او تاسو یې ښه احترام کوئ، خو د تراویح ختم ورپسې مه کوئ. دا ماشوم دی، یعنی دی بلوغ ته ورنږدې هم نه دی، دی د عمر په نیمه دی. د بلوغ عمر 15 کاله دی یا 14 کاله دی، اتو کالو یا د 8 کالو به نو دا د بلوغ د عمر په نیمه لحاظه د پسې تراویح مونځ مه کوئ. صحیح دی جی. 091-6515-093. خو زه ګورم چې ما ته کم ملګري کالونه کوي او پوسیبل وي زه د هغوی کالونه شامل کم، او څه قسمه دوی تپوس کول غواړي، پوښتنه کول غواړي. څه تپوس کول غواړې؟ ښه جي، ښه ریډیو بند کړې نو. او نو بیا یره لکه ویو چې سوره دې تګ راتګ ګڼي. ښه، ټیک شو، دا تاسو له جواب درکو. ریډیو وورئ. ډېر اور دا تپوس وکړه چې د اختر په ورځ باندې د اعتکاف نه مونږ راپاسېدو، نو بیا خلک وایي چې یو څو ورځې به پابندي کوي چې ته بځې راځې نه. نو داسې ډېرو زنانو مانه تپوس کړی دی. دا خبره غلطه او غلط سوچ دی د خلکو. اعتکاف یو داسې عمل دی چې د 20مې روژې نه تر د اختر د اعلانه پورې دا اعتکاف سنت عمل دی. دې کې چرته تللی نه شي، دې کې د اعتکاف د ځای نه خپل کور ته هم نه شي وتی. بیا چې کله د اختر اعلان وشو، نو که دا د اختر شپه وي او اعلان وشو او د کلي عالمانو فیصله وکړه چې اختر دی، نو بس دغه اعلان سره ستاسو اعتکاف هغه عبادت سر ته ورسېده. نو په دغه شپه باندې نارینه که خپل ضروري سودا کوي، بازار ته ځي یا چاکره ځي، نو بالکل تلی شي، بازار ته تلی شي. زنانه که په دغه اختر شپه باندې اعلان د اختر وشو، نو د اعتکاف د ځای نه راوتیم شي. او دې کې فایده یو بله، د اختر د شپې چونکې موږ دونه جرأت نشو کولی چې د ځان یو مسله وکړو، خو دومره د یو مصلحت به ووایم. د اختر په شپه باندې اعتکاف کې د اختر د شپه تېرول دا ډېر د ثواب خبره وي، ډېر زیات ثواب دی پکې. خو که بعضې زنانه دا خواهش لري چې یاره مونږ که د اختر شپه په اعتکاف کې وکړه، نو ظاهره خبره دا خو د زنانه د کور ستنې دي، نو دوی خو د کور هغه صفایي وغیره پاتې ده، خپله صفایي پاتې ده، د وړو صفایي پاتې ده. نو دوی به د اختر په سار باندې پاسینو کو جالې به صفا کوي، جارو به وخي، کپړې استری به کوي، نو بیا به واړه صفا کوي، بیا به ځان صفا کوي، نو ماسپښین ته تیاری. نو دوی له زه دا مشوره ورکوم چې څنګه د اختر د میاشتې اعلان وشو چې خدای مو باخه سبا اختر دی، چې دا اعلان واورېدو، دا اعلان تصدیق یې شوي، یعنی دروغ چا نه ویلې، نو چې اختر فیصله وشو اعلان وشو، نو دا زنانه دی د اختر شپه خیر دی که اعتکاف کې نه تېروي، دی د روزي خپل ځان د صفا کوي، واړه د صفا کوي، کور د صفا کوي، ځکه چې د اختر په سار باندې صفایانې بیا به د اختر ورځ ضایع کېږي. نو دوی له د اختر په شپه راوتلو څه ګناه پکې نشته. ٹھیک ته بل کال شامل او. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو زموږ ذهن ګډوډ شو. تاسو کار کوم دعاګانې کوم زمارونه یې زما بچی الله خوشاله کړي. لکه زه بار تلاوت کوم مانن په لسم ځل قرآن شریف شروع کوم. الله اکبر ماشاءالله. بخاری ما ته وی چې د سبق مو آیا بار بل یو کور مې دا ما ته وی چې ټول میاشت کې یو قرآن تلاوت کې څه دا ډیره ده بار سبق نه څه جوړیږي. نو زه هم چې بیا نورم بیل پکار دي کنه بس یو تلاوت خدي دا تاسو چې دا خاوند چې ما ته وی بار ما ته وی چې قرآن شریف کې دا د شپې چې راشي کار نه مزورې نه راشي ما ته نفس نه مکوا. نو زه خو هغه ته نه ګورم کوم خیر څه ګناګاري کوم خو پدې نه چې دا غنا فرمانی وکما. صحیح خبره ما تاسو نه تاسو کو ټیک ته جی تاسو دعاګانو کې تاسو هر وخت یادوم زمارونه زما بچي زموږ لپاره تاسو د رحمت فرښتې یې دی. الله خوشاله الله قدر وکړي. ډیر مهرباني الله مهرباني جی. د دې سوال وختي چې کوم ویل امر تر آیات چې دوباره اوس دویمه خبر وکړه دا خاوند حق او د خاوند د خبرې خیال ساتل تابع فرمانی دا چې دینو دا په خزه باندې فرض او واجب او لازم وي او نفل چونکې دی په خپلم دا لفظ استعمال کړي چې نفل کوما یا تلاوت نه قرآن تلاوت هم نفلو کې راځي. نو دومره نفل بنه کې چې ستا خاوند ته غوسه شي چې یاره بس دا یو شان نفل یو شان تلاوت او ته مال ټیم نه راکې ما سره خبره تر یا اسې ناست ستړی شوي. نو د خاوند فرمان برداری چې دینو دا فرض ده دا نفل چې دینو دا فرض نه دي دا زیاتی عبادت ته. نو چې کومه پورې خاوند نوي او یا داغي اجازه تی نو تلاوت کوي او چې کله هغه راشي نو قرآن بن کې نفلم بس کې دعاو کې هغه ته مو کې ځان ته مو کې مونږ ته مو کې نو دا بخوي. دویم وختي دوی دا سوال کړو چې را د ناتکوش پوره شب قدر باره کې مونږ ته خبر وکا. نو دا به ان شاء الله را روان خپل چې زما کوم شو وی زیارت د ورځې درې نیمونه 15 پورې ځکه چې دې کې تفصیل ډیر دی نه غوځو بیا د دې تعینم کوم وضاحت سره بیا خبره کوم ان شاء الله. صحیح دی جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لول خوشاله اوسې څوک خبرې کوي د چرته نه دا د کوټې خبرې کوم د نشات مرتضی خان ښه څه تاسو کوي تاسو دا کوم چې دلته یو استاد بل تاسو کوي یو نیمه تولته رزرګ زما خځې سره نوې پاغي باندې زکات راځي کنه. ها دا هغه استاد وته وی چې سره سونني یا وسره نقد نیم دی باندې زکات نه راځي. نو دا څنګه دا خبره ریډیو وره ښه دغه استاد چې کوم سوال او دا جواب دوی نقل کو نو زما په خیال چې دوی هغه الفاظ نقل نکړل چې مولانا صاحب ویلي دي یا که دوی کوم الفاظ بالکل بیانې هغه نقل کړي کوم چې مولانا صاحب ویلي نو بیا د کې معمولی شان الفاظ کم دي د په وجه باندې زبر د وضاحت وکما چا سره چې نن سبا یو تو لسر زروي نو دا بد مالدار دی دی با سرسایم ور کوي او چې دغه یوي تو لسرو زرو کال پوره شو نو دی به زکات ور کوي کدا اختر روز پراله د غټ اختر روز نو دی به قربانیم کوي. دی روډ په سوال کې وی چې یو نیمه تو لسر زر دی نو چې د سره داشتانو دی مالدار دی دی به سرسایم ور کوي قربانی بم کوي او چې کال په تیر شنو دی به زکات ور کوي. صحیح دی. جیبل کال شاملو چې سوق دی او څه پښتنه کول غواړي 091 65 خو زه به دی خو هم کوشش وکم ځکه چې ماته په دې طرف یو کان لا روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څوک خبرې کوي د چرته نه ما خو ګورو په ما ګران نیازي خبرې کوم او مارکیټ خوشاله اوسې ډېره مننه. څه تاسو کوي او مفتي صاحب نه پوښتنه کوم مفتي صاحب اذان شروع او وڅو مرواړو جوړ کړی ها او نو بس ما سره خپل یم چې کوم هم څه کړو هم څه لري هغه څه کوم جوړ بیا کړی. صحیح ده. ریډیو وره ها دیر پرونم کې دي شي ریډیو ریدلی بل اعظم خو بل چې زمونږ د رمضان مسائل او دغه حل شروع شوی د نمونږ د کې روزانه دا وایو چې د سحر اذان پورې سو کم خراس کا کینو د دوی روزي نه کیږي. د سحر د اذانونو نه لس منټه مخکې به خوراک سکاک بند کې نو ایله به د روزه وشي که د سحر اذان پورې چا خوراکو کو چا دوی واچوله چا شربت او بوس کړي روزه نه کیږي. لہذا نیازلی روړ ته به دا ارزو کو چې تاسو د مسلې جوابداري چې نن سحر تاسو اذان پورې خوراکو کو دا روزه تاسو نه ده شوی دا نن بم د روزدارو په شان روستي روي ماخام پورې خوراک سکاک بنه کوي خو بیا هم روزه نه کیږي. دا روزه به دوباره د اختر نه پس تاسو نیسه. یو اهم مسله سلمان شاه صاحب دا به ویم
پرون ما ته دا اطلاع راغله چې را ابل ورځ د جمعې په ورځ یو مولانا صاحب په خپل بیان کې دا وی چې تاسو اعتکاف ته په جمعاتونو کې کینئ او بیا هغې تاکید سره وی چې خامخا کینئ او خیر د ضروریات وي نو بیا ضرورت لپاره وتې شئ لکه د چا د بیمار تپوس له یا د چا وفات شوي د هغه جنازې له تاسو تللی شئ. نو په اعتکاف کې هیڅ قسمه استثنا نشته چې زه به اعتکاف کوم خو دې له به پکې وځم یا یو سړی د ډیوټي کوي یا تبلیغ لزیا وایي چې زه به اعتکاف ته کینم خو پکې تبلیغ له بوزم ډیوټۍ له بوزم دسخط به کوم یا هغه یا دغه غم خادي. نو دا اعتکاف مسنونه نه دی، دا به نفلي اعتکاف کم چې د رمضان د اخر عشرې اعتکاف دی نه هغې کې د هرې پابندۍ خیال ساتل پکار دی. تر دې چې یو بنده بیمار شو مسنون اعتکاف شروع دی، بنده بیمار شو نو دله د اعتکاف ځای ته ډاکټر به راولي که دا بنده دی بو ته ډاکټر پسې نو د اعتکاف مات شو، ګناهګار به نه وي خو اعتکاف ماتیږي. یعنی د خپل ځان د صحت حوالې سره عموم بنده نشي وتی د اعتکاف د ځای نه. یا یو زنانه کور کې ناسته ده هغې وکتل ماشوم د اور ځای له ورغی لاس یې ورته واچو نو دې زنانه باندې فرض دی چې ورمنډه کړي ماشوم د اور نه بچ کړي، اوبو ته ورپروزي د اوبو نه بچ کړي. خو چې څنګه دې زنانه د ماشوم د بچو کوشش وکړو د اعتکاف د ځای نه قدم بار کې هو اعتکاف مات شو. نو مطلب مې دا دی چې دغه واړه تاسو بچ کې اعتکاف مات کې خو دا ماشوم به نقصان لنه ورکوي. داسې د چا غم خادی له د چا بیمار تپوس له جنازې لپاره نارینه زنانه نه بوځي کله اعتکاف ځای کې ووتل نو اعتکاف مات شو. نو زه به بیا وضاحت وکړم کومو خلکو نه چې تاسو دا واورېدل چې یاره اعتکاف کې جنازې له تلل خیر دی او د بیمار تپوس له تلل خیر دی، نو دغه خلک هغوی به وضاحت سره کتاب کتلی نه وي. روجم د انسان خامخا ستړي شي پام یې نه توجه او مسله یو شان لیکلي دی ته بل مطلب نو هغوی غلط نه دي خو هغوی به خطا شوي وي. صحیح دی جی جزاک الله. بل کالخلو چې څوک دی سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي ټیک ټاک؟ خیر دی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ عدنان خبرې کوم د عثمان زونه جی. څه تپوس کوي؟ تپوس مې راکوي چې لکه ما سره اوس مثال په ډول الټو غاړې دی یو د خرڅداري نو وایي په ما باندې زکات او قرباني کیږي. دا الټو غاړې تا سره د څه لپاره دی؟ جی ځان غشتې مجبورۍ لپاره غم خادۍ لپاره کور لپاره مغشتې او نور د سره څه پیسې کالي وغیره شته؟ نه جی نه 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 پتا باندې د دې ګاډي په وجه زکات او قرباني او سرسایه نشته. صحیح شو جی مهرباني به دا کته پوښتنه کوم الله خوشاله. ډیره مننه جی. ډیره مننه. السلام علیکم. السلام. اواز لږ تیز کې نو موږ به خبره باندې پوه شو. صحیح شو. گزاره وکړه څوک خبرې کوي د چرته نه؟ اینا خبرې کوم. څه تپوس کوي جی؟ جی څنګه د تاسو چې لکه په وخت یا مارله او په تیر شي یا کزا ګرځول څنګه کزا به ګرځو کسبت کوم او بیا د پېشمنی د نیازلي د سوال سره تاسو ریډیو ولې جواب درکوم؟ یو ځل بیا وایي چې مولوي صاحب ووري وخت یا مارله چې وبلاړی شي کنه او بیا به د هغې کزا ګرځو کنه. صحیح دی جی تاسو ریډیو وورئ د دوی ووایه بله مو وایه. زمونږ رشته دار ویل چې زمانه لکه پخوا روژې ډېر خوړلی شوې اوس یې چې وس نه نشته او د روژو طاقت هم نه لرم زه به څه کوم. ښه صحیح ده ریډیو ووره ده. دا لومبنی سوال به هم دویم به تاسو بیا ماته ووایه زه پرې پوهیم نه شوم. لومبنی سوال یې څو او دا د اولنۍ خبرې خو دا وکړه چې دغه نیازلي سوال چې کوم چې اوبه تېر شي نه هغه بدل دا بدل دوی وی چې په غوږ کې اوبه لاړې نو روژه ماته ده که نه یا مرۍ کې مثال چارسدہ مې که خولې کنګالولو خوله کې اوبه لاړې تېرې شوې نو روژه ماته ده که نه نو دا غوږونو کې که اوبه لاړې نو دې سره روژه نه ماتېږي او که نه چارسدہ دوران کې حلق ته اوبه لاړې تېرې شوې نو روژه به ماتوي. دویم سوال د دویم دا وایي چې یو زمونږ یو زنانه ده یا نارینه د هغې غریبانان دي فدیه نشي ورکولی روژې ته قضا دي نو دوی به څه کوي؟ چانه چې روجې د بیماری داسې تکلیف چې هغه بیماری نه ښه کېږي یعنی شیخ فانی ورته وایي که نه چې داسې مرض کې مبتلا دی چې د کلم امید نشته چې دی به ښه شي نو داسې مریض دی د روجو فدیه ورکوي. خو چې یو بنده مریض هم دی او غریب هم دی چې فدیه مو سره نی بیا سوای د استغفار نه بل څه نشته دی به صرف د الله نه بخښنه غواړي. جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه عبدالرحمن خبرې کوم د باړې نه. جی عبدالرحمن بھائی څه تپوس کوي؟ مولوي صاحب نه دا پوښتنه ده چې سرما یا څوک ډرپ اچول څنګه دی دوران رمضان کې؟ ښه
تاسو ریډیو وره ښه دا روزي په حالت کې سترګو کې رانجه اچول یا دوايي اچول د سره روزه نه ماتيږي نه مکروه کیږي زموږ د زنانو دا تصور دی چې وي پسترګو کې د روزه دا او پسترګو کې د رانجه واچول نوې روزه ماته نه خو کوده شوي بیا روزه ماته ده نه دا غلطه خبره زنانه کوي یعنی پسترګو کې د رانجه واچول یا ساس کې دوايي واچول د سره قطعا روزه نه ماتيږي نه مکروه کیږي کبنده ویخي کو دی د سره روزه نه خرابېږي. جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ برکت ګل خبرې کوم د کلیاس څخه. خاجي برکت ګل صاحب نن د आवाज کم راځي. خاجي اوس ټیک شو. سره غډېره گزارې وکړه څه تاسو کوي؟ تاسو دا تاسو سلام کوم. وعلیکم السلام. او تاسو دا چې نن سبا سلمان صاحب تاسو په خیالو کې تقریبا په هر جماعت کې شپږ کلاس کورسه پرتی دي کنه معذور لپاره واو کمزور خلکو لپاره او لکه یو سړی دا هغه وایي چې یاره ټیک د دې کمزور نه لږه هم د مونږ په طریقې سره او بجای د دې چې دې په کورسه کې کینی او کچره دغه سړی لاندې پزمو کوم کی نو آیا د دې کورسه د مونږ ثواب بډی او کده د زمکه د مونږ ثواب بډی؟ صحیح ده ریډیو وره دا کم مریضو چې هغه په سجده کولو قادر نه دی که په ځمکه کینی او که په کرسۍ کې کینی که په کټ کې کینی او خپې ځوړندې ساتي نو د مونځ په ځمکه په کرسۍ کې او په کټ کې یو حکم لري دا نه چې په ځمکه بیا ثواب ډیر دی او په کرسۍ کې لږ کم دی او په کټ کې د هغې نم کم دی نه داسې نه ده بلکې چې یو بنده د سجدې کولو قدرت نه لري طاقت نه لري نو دی بیا په کرسۍ کې یا په ځمکه په ناسته باندې مونځ کوي نو دته دا اجازت به جایز به. جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ خاجي خو आवाज تاسو کټ کیږي زه بدل کې. جی زموږ یو کور ده نو هغه وایي چې تاسو لا زکات یې در کومه ځای خو زه د هغې قرضدار یم او هغه لري د زموږ یاداباد کې ده ها هغه وایي چې لکه د هغه ځای نه دا ماته ویلي شي چې ما ته د زکات پیسې کټ کړې پیسې نه تی قبول کړه که نه لاس کې بې راکړي زه د قبلو پس د هغې نه تاسو پوره د دې خبرې تفصیل ریډیو ولګوئ وورئ ښه دوی باندې د خپل خور پیسې قرض دي او هغه خور د دین لری ځای کې اوسېږي ناغه وتوي چې را زه تعالی سرسایه در کوم خو دروړې د لنشم نو یا زکات در کوم خو دروړې نشم نو زما چې پتا کم قرض یا پکې زکات کې دونه کټ کا مجرکه دا زکات کیږي کنه نو داسې زکات یا سرسایه نه کیږي هغه خور چې تاسو له زکات یا سرسایه در کوي او په قرض کې د مجرکې نو داسې به وکي چې هغه به تاسو له پیسې رولېږي یا به د خپل وروړي یا به د چا په لاس لګي چې کله تاسو واغشته قبول ام کړی ته وی سرسایه د یا زکات قبول کتا قبول کو دینه پسو مقصاتي وته ته واپس کې دا غستا په ما قرض دا واخله نو دغه سی بیا غاړه خلاص شي. صحیح دی جی. بل کال شاملو او تاسو سوالونه او محترم سلیمان شاه صاحب جوابونه درکې د رمضان المبارک حواله سره تاسو چې کوم خصوصي مسائل دي داغه جوابات داغه حل دغه پروګرام کې تاسو وړاندې کیږي زمونږ هڅه زمونږ کوشش تا دي چې کوم ملګری مونږ تکاولونه کول غواړي نو 091 65 15 093 باندې راتللی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ یو تاسو کو زمونږ سره یو ټیکټر دی کنه او نو دوه ملا کو په وای موږ ضروري کوو په دې باندې زکات قرباني کی کنه. صحیح د ریډیو وره ښه دا کم ټریکټر چې دوی سره دی او دوی په دې باندې پټي اړي یا په خپل یو ځنه بل ځای ته سوړي وروړي او دا د دوی ذریعہ معاش وي چې دې ته ناشته د دې مزدوري او آمدن او ګټه ته ناشته او د دین علاوه د سره ایسم نشته نو په دې باندې زکات وغیرہ نشته ځکه دا د ذریعہ معاش دی مزدوري سیز د ټیک دی. جزاک الله بل کان لخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی د مومن جلسه نه قاری کې خبرې کوم جی. خجی د درشته په حواله کې تاسو کوم د سورۃ عنکبوت او سورۃ روم نه ډېر علما او جوابات علما موږ وايي د شیخ حسن جان رحمت الله علیه فرمایي چې دا کله ملاوات او ملاوات او د خپل صفای په اړه د مفتی عبد الله شاه صاحب دې حواله کې لکه پوره تفصیل وکړي حواله ورکړي تر ډېر علما په جلسه کې وړاندې او پورا شیرینی راوړي مټای راوړي او دغه جوړ کړی لوګه جوړ کړي څنګه چلی. صحیح د ریډیو وره جی خان
دا کمه پورې چې انسان نیک عمل په دې نیت کوي چې زما په ثواب وشي او دی لازم یعنی نوافل نفلی عبادت لازم نه غني چې دا په ما قطن لازم د کمه اونکو نو ګناه به میوشي یا سلمان شاه صاحب تاسو اونکو نو زب بیا تاسو ګرمو ملامت کوم چې ولې دی اونکو نو دغه عبادت بیا پرې خل فرضي لکه اوس د رښت مشپدا نو زمونږ په امت په د امت مسلمه کې مشران او اولیاء او علما دا کړی دي خو هغه په دغه زمره کې په دغه ځای باندې ساتلې دي د حکم چې کده او کو ثواب دی کده نو کو ګناه پکې نشتا نه دغه شان کې سو کوئی اوس دوی وی چې جنگ جګړه پکې اوشوي نو جنگ جګړه ظاهره خبره پدې شوی دا چې چاوي چې وی کا او بل وته نه به کې نو دی چې چاوي کومې نو د لازم غنځ کې کاو نو د دې په وجه دا لازم عبادت د غنلې دا بدعت شو ګناه شو نه په دې رښتیا مشپه باندې دا عبادت خامخا کول او چې بل نه کوي پاغه باندې ګوتی او چتول چې لکه ولی تنقید پکې تا ولی دا نه کړي نو دا ته عبادت کې خدا ګناه نه دا بدعت ته دا سه عبادت بیا پر خل فرضي بل دا چې دا د رښتیا مشپه باندې زمونږ د مشران علماء چې کوم خبره کړي نو هغه دغه د لزوم خبره کوي چې تاسو دا لازم غنئ نو دا چا د ځان راستل ما ول په خپل وختینی سوال جواب کیوي چې دا په اسلام کې نشته خو زمونږ د امت مشران علماء کړي دي نه کده ثواب په نیت کې او په دې نیت چې کده او کو ثواب او کده اونک عذاب نشته نو بیا خیر یعنی استحبابي او مستحب حکم لري او کا ثواب دی او د نک عذاب نشته نو بیا خیر دی او کنه دوی په جګړه کې یو بیا شیرینه وغیرہ ډیر اهتمام ولکې دا بیا بدعت او ګناه ده. جزاک الله جی بل کالخلو چې څوک دی او سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور څوک خبرې کې د چرته نه خانن د حماد به आवाज کټ کیږي سر چې دا تاسو هم دا د شپې دا خو بس تاسو په باندې در کوم ډیر خپل واضح خبره موکړه مثلا چې موږ ته تاسو ما هم کوي الله خوشاله ډیر مننه کال کوي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه د رضوان خبرې کوم ازدم خاجي څه د پوس کوي موږ د دې لپاره کوو چې د ډېر استادان زموږ د جماعتونو کې مسافر کنا چې کوو چې خلک ول شل دا راکې نظام خپل په ځای باندې د دې وجود او خوشاله چې څوک مټې وروړي څوک کینې وروړي څوک د کور چیرونه د دې وجه کومه د سوا کوم شي په د استاد یو شل کرنا ولې چې استاد شاته ناشته په د کلی خلکو ته ناشته صحیح دی یو سړی ولې پته غړي صحیح د ټیک ته ها تاسو به د دې سوال جواب وره زمونږه علاقه کې چونکه داسې علماء کرام به عموم وی چې هغه به د دې کلی علاقې نه وي دوی به بهر ځي چته ممند تا چته یوځي چته باجوړ چته یوځي چته بلځي نو دغه مسافر ائمه دي امامان او علما دي نو دوی سره بهشکه د دوی د اختر د دوی د شوقدر د دوی د غم او د خاده د اره خبره به خیال ساتل په مونږ باندې ذمہ وي زمونږ فرض وي چې مونږ د خپل امام د ملما د هغه د ضرورت دغه د اختر شوقدر خیال وساتو نه دا د رښتیا مشپه باندې کو تاسو دغه کم اهتمام کوي او په دې نیت کوي چې مونږ امام صاحب لدا پیسې راټولو چنده ولکو نه دي کې خبره نشته خبره په دې کې دا چې دا د رښتیا مشپه دا کم روټین دی دا کم صورتونه ویل دي دا واجب دي فرض دي سنت دي مستحب دي نو دا فرض هم نه دي واجب هم نه دي سنت هم نه دي یعنی اسلام کې د دې څه حکم نشته دا اوس د ځان یو ښه عمل راوته دی اوس چې دا بنده لازم نه غړي نو او دی کی او کنه بنده وی چې چانره کړو سغه ګناګار یا جمعات کې مثال یو استاد وی چې چا بیگا ناست په دې رښتیا مشپه کې نه کړي د مسلم ناراضي نو مطلب دی امام صاحب یا د جمعات ته مقتدی صاحب دا یو ډیره غټه ایشو ګڼل دا یو اهم عبادت ګڼل لري او په اسلام کې شتنه نو د اسلام نه بهر یو شی اسلام تراوستل دا ګناه او د بدعت حکم لري لہذا نیکول وکړ او اسی د امام سره د رښتما سلی رښتما یا د اختر پر یا د اختر پر هر قسمه هر رنگ تعاون دا پکار د زموږ ذمہ ده امام ته د رښتما شپې پورې تاسو خپل خیر صدقات مبندوي مخ کې ولور کې هغه غریب پیزان لسه تعاون خپل دغه پیو کې جزاک الله جی بل کال اخلو چې څوک دی سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم جی سلمان شاروفی. وعلیکم السلام. غلام نبی صاحب هرکلی درته وایو. فراز ها فراز وای جی استر ګماتره وایي ها فراز وای تاسو سم کو څنګه سلمان شاروفی خوشاله او سلام ژوند لره وای جی تاسو خبرونه دي د اره او شنو ما واستل تاسو ما ډیر خوښ دي الله خوشاله که څه تاسو مشته
جی دته نه یو دا تاسو کو د فرض او سنت او وتر کې تراویح کې او دا وتر کې تراویح نه کې د کې څه ګناه شته او کنه ټیک د فراز به تاسو ووري ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک الله. دا اعتکاف سوري اعتکاف لفظ میں خلل راغی دا تراویح چې دی نو بندا مونږ فرض مو کو سنت مو کو وتر مو کړل او تراویح قصدن عمدن نه کین نو دا ګناه ده. او یو بنده دی اغا ایمرجنسی شوا نو ډایرک وتر کړي دی او ډایرک رواني کی نو بیا دی تراویح پری دی خو بیا چې داسې زیاته اور رسید چې ال تر د باندې لا سار شوی نه شپش پکې کده ته ټیم ملو شي بیا دی تراویح کی تراویح اسه به سپری خل دا ګناه ده دا خامل نه دی. صحیح ده جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان خوشاله اوسې جی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ دا زه ملک آباد نه خبرو کوم. تاسو دلبر شاه ده. ډېره مننه. څه تاسو کوئ؟ موږ یو شپږ ماسه سونه ده کنه او یو موټر سایکل نو مې چې په دې زکات کیږي لا شپږ ماسه سونه ده. شپږ ماسه سونه ده او جو یعنی نیمه توله سونه ده وسره یو موټر سایکل پتا سو باندې زکات وغیرہ نشتا. خیر او قربانی جی قربانی نشتا که صرف دا سره یاد ک کدا د سره نو بیا نه قربانی نه سرسایه نه زکات شتا کدی نه علاوه نور داسې صحیح چې تا دی وخت ویلی نه نو بیا به وی ګوري نه جی سم نشته او نه نقد شته سم. الله دې له سم ډیر در کی چې بیا خپل زکاتونه خپل غریبانو لور کې اوس د باندې سه نشته. ټیک ده. جزاک الله. ډیر مننه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو دا خبرې دا کړئ زه چې بار بار هم تاسو نوم سوالات کوم. خجی مطلب شادي حالو کې ودونه دي او یو خزه هغه وایي چې زبسته او شو 500 د شو واچو مو یو درو د کالی واچو ما چې زه په دې پنشن کې ډیره خشتخ کارم ما نو زه دا سم چې د دې لار کې د دې ولله سره کې دا چې ما ته تاسو یو دا سلارو طریقو خو چې زه هغه کوم چې خدای پاک دا قصې ما ډیر ارث په هغه دنیا کې راکې لکه چې څنګه دلته خلک دا فیشن او هغه چې د دې عبادت کم داسې برکت کم یا کم داسې دعا دا وظیفه دا قرآن دی نفل دی چې زه هغه کوم چې هغه کې ماله خدای پاک هغه دنیا کې دا کنه اجر وسیله راکړي. بل سوال دا دی چې لکه ډیر خلک د ساري دا فرض او سنت کوي بعض خلک اکثر د فرض خورستوي سنت مخکې نو ډیر خلک وایي چې فرض پښتي موږ واړه ځاړو شو فرض وکړو خو لکه ډیر خلک وایي چې فرض کې صورت نشته نو په دې تاسو لګرانه واچوي تاسو ډېر مهرباني. د دوی اولنې سوال به رستو کما ځکه هغه کې یو بهترین وظیفه به زه د ټول اوریدونکو له یو تحفه ورکم تاسو په وساتت سره. او دویم سوال د دې دا چې د سحر مونږ دا خو یقینا 4 رکعات وي 2 رکعات سنت وي چې سلام وړي و پسې 2 رکعات فرض دي. کم چې 2 رکعات مونږ وی لکه هغه ک فرض وي ک واجبي ک سنتي ک نفلي خو چې په 2 رکعات سلام اړه نو دغه مونږ به ټول ډکی یعنی دواړو رکعات کې صورت به ویل وی کم مونږ چې 4 رکعاتي دي لکه ماسپخین مونږ نو دی کې اول 2 ډک دي او ورپسې 2 تشتی دی بیبي اوې چې را داسې وظیفه چې یو زنانه شادي حال ته یو ځان سنگار کی ډبل سنگارو کې بیا وایي چې دونه تولې کالې مې د ځان مزین کې هغه بیا په دې باندې فخر کوي چې زه دومره ارسي دي را سره زه په خخ کارم. دوی وایي چې را زه په جنت کې داسې خخ کار شم. نو دې لپاره یو بهترین عمل راته خای نو د دې مورکه تبدا اعزاز حاصل شي چې زه د دوی د برکت دا وظیفه ټول اوریدونکو ته به اوخمه. یو حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو بندا س کلمه د هغه او ویلا هغه کلمه تاسو زده کې یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یو ځل مې راته په مزه وی یو ځل برته زر ویم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. حضور علیه السلام فرمایي یو بنده دا وظیفه او ویلا نوی دا فرشتو چې کم اجر او ثواب انسان للی کی وی دا فرشتي او یریده چې خدای په مخ د زمکه خود دی وظیفه ثواب مونږ ته نه دی معلوم چې د دې به څومره ثوابي نوی دا یری د وجه نه پورته اسمانونو ته لاړ الله په دربار کې حاضر وکړه او الله نه تپوس کوي چې پروردګار ستا یو بنده دی او هغه یو وظیفه ویل د خو مونږ ته د ثواب اندازه نه کیږي چې عمل نامه کې څومره ثواب ولیکو نه الله پاک ته پته و خو بیام د فرشتو نه تپوس کوي زما
زما بنده سو وظیفه ویلې ده. فرشتو ورته وی چې ستا بنده یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک دا الفاظ ویلې دي. یا الله تعالی تو فرمایي چې ها زما بنده دا الفاظ ویلې دي، د دې خو ثواب تاسو نشئ لیکلی ځکه دا تاسو د وس کار نه دی. البته دا کلمه چې کوم ویلې عمده الفاظ ول په عمل نامه کې اولیکه پر ورځ د محشر چې ماته مخشي نو زه به د اجر او ثواب په خپل ورکوم، تاسو د دې ثواب نشئ لیکلی. نو معلومه شو چې دا وظیفه په روزه کې یا خاص کر په اعتکاف کې د نور وظیفو نه علاوه دا مو سره شروع کړي نو ان شاء الله دنیا او آخرت بمخوي. یو ځل د بیا وما یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک، د دې ډیر زیات ثوابونه دی الله پاک ته تاسو مونږ لراکي. صحیح ده، جزاک الله. بالکل شامل او چې څوک دی وسویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد څنګه خیر دی جی مهرباني. تاسو کوي استاد تاسو په لاره خبرې کوم او زه راځم چې کسان مولانا په جمعه کې اعتکاف کوي کور کې دې ځکه دا خبره څنګه ده؟ زنانه اعتکاف جمعات کې وي او دي کې وای زنانه په جمعه کې اعتکاف کوي په کور کې دې نه کوي. په کوم ځای کې دي؟ دا څنګه پندېلې کې پندېلې ممند کې. ټیک ته ریډیو مورخه دروغ ویلي دي دغه خلک ناپوهه دي چې وای زنانه دې په جمعات کې اعتکافو کې په کور کې دې نه کوي. د سړو اعتکاف په کور کې نه کیږي او د ښځو اعتکاف د خپل کور نه علاوه بار د خپل تر ماما کرم نه کیږي. نو بیا د جمعات خو ډیر زیات د سړو د راتلو امکان پکې وي، خطر پکې وي. د دې د وجې د زنانو اعتکاف د خپل کور نه بار په بل ځای نه کیږي نو جمعات کې نه کیږي. صحیح ده جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته خبره کوم جمرود نه حاجی څه تاسو کوي؟ هلو جی جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان شاه صاحب څنګه؟ الله کرم دې څوک خبرې کوي د چرته نه؟ برکت دې خبرې کومه خدا کا مفتي صاحب دا غوې نو یو پېټنی مخو خو دې نه دا تاسو کوم دي چې آیا دا وظیفه چې کوم دي دا چې لیکلې په کتابي شکل چې ترا کې شتا. ها ټیک ته تاسو ریډیو وره. ها دیر اور چې کم تاسو کې چیرې دا وظیفه چرته په کتاب کې شته نو تجلیات قدسیه دا یو کتاب دی پاغه کې دا خبره ما کتلې دا وظیفه مې کتلې دا تجلیات قدسیه کې باب ذکر کې د فضایل چې کم د ذکر چې کم فضایل دي پاغه کې دا خبره شته او دا سې دین علاوه نورم د احادیث او غټو کتابونو کې شته. لکه زه به وایم چې ابن ماجه کې دا حدیث کو تاسو ګورئ نو ابن ماجه دا د حدیث یو کتاب دی او پدې کې د حدیث نمبر باندې حدیثونه ذکر شوی دي. نو دا د ابن ماجه 3801 نمبر حدیث دی او بل یو ریفرنس بدر کما تفسیر ابن کثیر کې لومبني جلد کې 45 نمبر صفحه باندې عموم دا حدیث مبارک شتا تاسو خدمت کې د عرض وی چې دې ځکه تاسو رور سلیمان شاه کوم خبرم کوي پوره ایمانداري سره کوي او داسې خبره تاسو ته کلم نه کوي. تاسو بډیر اوریدلی وی چې کله سم مسله راشي نو زه اکثر وایم چې تاسو خپل قریبي امام سره ملو شي نو هغه دا مطلب چې لکه زه د ځان تاسو ته ویل نشم چې تاسو ته دروغ ویم به د حوالی ویم یا ماته معلوم دي او په پټو سترګو جواب در کم چې کلم تاسو ته مسلې جواب کوم نو دا تاسو دعا ده او تاسو برکت ته چې الله پاک زما علم کې دغه حوالی راوستي وي چې تاسو ته کلم خبره کوم نو داغي پشا ما سره حواله وي. ابن ماجه کې دا حدیث تا ابن کثیر هم دا حدیث ذکر کړی دی. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ ته الله خبره کوم جمرود نه. اته الله صاحب څه تاسو کوي؟ موږ سره درې ټولې کاله او ایر کنډیشنر دی او فریج هم دی او اول نو کار یې اوله ضرورت په تنخواه مخنه اوله ضرورت ټوله په کور باندې خرج شي ټوله ختم شي دا باندې موږ باندې زکات کیږي ولا زره کنه ولا زره تنخواه اخلي ولا زره تنخواه اخلي ټوله په کور باندې خرج شي. صحیح دی. ریډیو وره موبایل باندې جواب راځي دی وی چې زبا پلاین یم ارور تاسو چې کم تاسو کو درې تولې کاله ایر کنډیشن خیر د رکور ضرورت به یاد کو خو درې تولې کاله شو یادې نه علاوه نور څه دینو یوازې په دې درې تولې کالی باندې تاسو مالدار او صاحب نصاب ګرځي تاسو باندې سرسایم لازم ده کال تیر شنو زکات هم لازم ده قرباني ورځ راشي قرباني هم لازم ده. ډیر مننه جی کار کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرا خان خبر کوم د ملکني درګې نه قالری پیرانو کرینا ست پوس کوي زموږ مفتي صاحب نه دا سوال دی چې دا خلک از امریکا چې دا جایز ده او کنه جایز نه ده خا ریډیو ورخه صحیح ده ما په خپل باندې یو 5 کتابونه دا خبره راست ده چې په اسلام کې قضای عمر شته او کنيشته. نو په اسلام کې قضای عمر بالکل نشته، دا د دروغ او دا د کفار یو سازش دی چې تاسو ته وای چې دا روزه په اخره جمعه باندې تاسو د جمعې مونږ نه پس په جمع سلو رکعات نفل د قضا عمر په نیتو کې نو ستا په ذمہ کې د 200 کالو منځونه قضا وینو هغه په د سلو رکعات باندې ادا شو او ذمہ فارغ او غاړه خلاص. نو دا دروغ دی، دا د کافرو سازش دي. ستاسو په غاړه ستاسو قضا منځونه پاتې کول غواړي، د دې د وجې ته په دې کې مبتلا کړ چې راشه دا خوندې وسانه ده چې سلو رکعاتو کو ستا پر ټول عمر قضا معاف شي. دا غلطه خبره، قضا عمرې په اسلام کې نشته، دا د اسلام خبره نه ده. جزاک الله جی. بل کار شامل او چې څوک دې سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ اکبر خبرې کوم د نیست نه. څه تپوس کوي؟ تپوس دا دی چې یو نابالغ بني آدم دی او هغه ختم کوي زنانه او ته نو دا ختم کیږي که نه کیږي؟ او بل تپوس دا دی چې یو زنانه ده هغه هم زنانه ته ختم کوي په سب کې ولاړه ده او نو دا کیږي دی. صحیح د ریډیو ورخه داسې نابالغه ماشوم چې هغه بلوغ ته قریب وي، ورنږدې وي، دته مراهق ویلی شي، یعنی د 14 کالو دی یا د 14 کالو دی خو بالغ نه دی، نو دا ماشوم دی خو دی قریب البلوغ دی. د دې د وجې دی پاک پلید پیژني، خو بد پیژني، د دې په وجه باندې کدی تراو ته مخکې شو ختم کړي نو د پسې مونږ کېږي د تراو. بل خبره چې زنانه ده او هغه تراو ته مخکې کېږي خو په خپل صف کې امام په شان مخکې نه ولاړه، په خپل زنانو سره په صف کې یو قدم وړاندې ولاړی او دغه زنانه امامتي کوي. نو که دې زنانه په خپل امامتي کوي او پسې شاته مقتدیان زنانه خپل خويندې دي، مورې دا تروریانې دي، د یو کور د نن خلک دي، نو بیا د دې دا تراویح دا ختم کېږي. خو که د بار نه خلک راغواړي دا ناجایز او دا بیا نه کېږي. صحیح دی. پروګرام ختمو بالکل جی ختم بکو. یو میسج ډیر راغی دا وظیفه وی بار بیا لګوای مونږه په مزه مزه ته وای لیکو یا زوتو یا ریکارډ کو. نو زه به وایم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. دا یو بهترینه د حدیثنا ثابته وظیفه ده، دا تاسو ډیر کوي. نو ان شاء الله د رمضان المبارک برکات به الله تاسو مونږ ټول لدرکې. نن دا ماخام روزه ماتي نه مخکې کړه چا د اعتکاف اراده وی نو غوي د اعتکاف ځای ته داخل شي. بیا تاسو په خدمت په درون خاطر کې دا عرض کو چې تاسو رور سلمان شاه او تاسو رور سلیمان شاه او بیا د دوی د کور بندیان او زمونږ د کور بندیان زمونږ په سټوډیو کې دلته زمون خاص ملګری حزب الله صاحب دی یا داسې توصیف دی یا دا بل ملګری دی او صابر جان. نو د دوی د ټولو به تاسو خصوصا دعاګانې کوي. یو اهمه مسله تاسو ته وایم، د راتلون کې زیارت په ورځ باندې تاسو زمونږ چې کم دین او دنیا پروګرام دی ضرور وره. په دې کې به تاسو سره زه عمدغه د شب قدر حواله سره او د سرسایي ضروری خبرې کوم. دین علاوه کم خلک په جمعات کې ناشتي او زمونږ دا پروګرام روزانه اوري نو بالکل دا اوریدي شي، او زنانه په اعتکاف کې دا اوري نو بالکل اوریدي شي. بیا که تاسو سوال جوابي نو تاسو کال هم کولی شي په حالت اعتکاف کې، ځکه تاسو دا فضول خبرې نه دي. تاسو د دین زده کړه کوي او د ټلیفون په ذریعه کوي نو بالکل تاسو ته اجازه تی او دا به جایز هم وي. الله پاک هم ډیر خوشاله آباد او کامیاب کامران لره د رمضان ټول روزې الله قبول منزور کړي. ډیر امين. ډیر مننه. خوشاله اوسئ او سلمان شاه هم دعاګانو کې یاد ساتئ. دلبر په امان.